بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه اولی حصې 34 نمبر سبق دی، یعنی 34 نمبر سبق دی او الدرس السابع اوم درس شروع دی. په اوم درس کې د نمخکې درس کې مونږه عموما په دې ها ضمیر ها مفتوح ضمیر باندې باس کړو او د هغې نه مخکې درس باندې د ها مضموم ضمیر باندې د مذکر ها مضموم ضمیر وي او د مؤنث ها مفتوح ضمیر وي. په دې دواړو باندې زموږ تفصیلي بحثونه شوي وو. اوس یې مونږ له دلته کې راکړي دي بغیر ضمیر والا الفاظ. بغیر ضمیر والا د عین سره ضمیر نشته، اذن سره نشته، ید سره، اصبع سره، کتف سره، رجل سره، د ټولو سره ضمیر نشته. دې سره به اول مونږ د مذکر ضمیر استعمالو، بیا به ورسره مونږ د مؤنث ضمیر استعمالو. نو دا ګوره د عین نه دی عین. اوس وګورئ یو خبره یاد وساتئ، د مؤنث علامت دا دی چې یو اسم په اخره کې ګول تاوي که نه، د کوم اسم چې په اخره کې ګول تاوي نو لکه اوس دا رکبتون دی، رکبتون، رکبه، نو د دې په اخره کې ګول تاله نو دا اسم مؤنث دی. خو بعض اسمونه داسې دي چې د هغه په اخره کې ګول تا نه وي او بیا هم هغه مونږ مؤنث ګڼو، نو هغه کوم که هغې ته سماعي مؤنث وایي. سماعي د عربو ماهرین هغې ته مؤنث وایي، نو بس هغې ته مونږ مؤنث وایو. اوس د انسان چې کوم جوړه د اندامونه دي، سترګې دي دا وګوره دوه دي، دوه غوږونه هم دوه دي، دغه شان شونډې دوه دي، دغه شان د لاسونه دوه دي، خپې دوه دي، پتونان دوه دي، د قدمونه دوه دي، نو دا ټول اعضاء او جوارح دوه جوړه دي. نو کم د انسان چې کم جوړونه کم اندامونه دوه دي نو دغه اندام بس مؤنث دی. اوس ید چې دی ید دا مؤنث دی ځکه دا جوړه دی او دې ته د عرب ماهرین دې ته مؤنث وایي، نو دې ته دغه به ټول مؤنث وي. نو دې لپاره به مونږ هذه ضمیر استعمالو. ګوره د مذکر لپاره هذا قلم، هذا قلم، نو دا قلم دی، دا قلم مذکر دی، نو دې ته مونږ هذا قلم وایو. او دا بورډ چې دی دا مؤنث دی، مونږ به وایو هذه سبورة، هذه سبورة، هذا قلم، هذه سبورة، هذا قلم، هذه سبورة، هذا قلم دا قلم دی، هذه سبورة دا بورډ دی. ٹھیک شو جی. نو د مؤنث لپاره هذه ضمیر استعمالیږي. هذا مانند دا خدا د مذکر لپاره استعمالیږي او هذه مانند دا د نږدې لپاره او دا د مؤنث لپاره استعمالیږي. نو دا ګوره د عین، اذن، یدن، اصبع، کتف دا ټول مؤنث دي ځکه دا د انسان د بدن جوړه اندامونه دي. نو ګورئ هذه عین، هذه معنی ده دا عین سترګه ده، هذه عین دا سترګه ده، هذه عین دا سترګه ده. بیا وایي هذه عینه دا د هغه سترګه ده، دا د هغه سترګه ده. یعنې سړي ته اشاره کوي چې دا د هغه سړي سترګه ده. دا ها مضموم ضمیر چې دی دا د سړي لپاره استعمالیږي، دا د هغه سترګه ده. هذه اذن دا غوږ دی، دا غوږ دی. هذه اذن دا غوږ دی. هذه اذنه دا د هغه غوږ دی. هذه یدن دا لاس دی. هذه یده دا د هغه لاس دی. هذه اصبع دا ګوته ده، ګوته. هذه اصبع یوې ګوتې ته وایي، اصابع د دې جمع ده. هذه اصبع دا ګوته ده، هذه اصبع دا ګوته ده. هذه اصبعه دا د هغه ګوته ده. هذه اصبعه دا د هغه ګوته ده. هذه کتف، کتف اوږې ته وایي، اوږه. وګوره نه اوږې هم دوه دي، یو ښي طرف اوږه ده، یو ګس طرف اوږه ده، نو ځکه دا مؤنث دی. هذه کتف دا اوږه ده، هذه کتف دا اوږه ده. هذه کتفه دا د هغه اوږه ده، دا ها ضمیر ورسره ولګوه نو دا د هغه د سړي اوږه شوه. هذه کتفه دا د هغه اوږه ده. هذه رجل، رجل د پوره خپې ته وایي. د دې ځای نه واخله، د نینوم نه واخله تر د ښکته یعنې پوره تر د پنجې پورې چې کومه دا پوره خپه ده دې ته رجل وایي، رجل. نو هذه رجل دا خپه ده، هذه دا رجل خپه ده، هذه دا رجل خپه ده. هذه رجله دا د هغه خپه ده، دا د هغه سړي خپه ده. هذه رجله دا د هغه خپه ده، دا د هغه خپه ده. هذه فخذ، هذه فخذ، هذه معنی ده دا فخذ دی پتون ته وایي، پتون د دې ګوډې نه چې بره تر د دې ځای پورې کمه ده نو دې ته پتون وایي. موږ ورته پښتو کې پتون وایو، عربۍ کې ورته فخذون وایي، فخذون، اردو کې ورته ران وایي، ران. نو هذه فخذون دا پتون دی، پتون. هذه فخذون دا پتون دی.
هذه فخذه دا ده هغه پتون دی هذه فخذه دا ده هغه پتون دی هذه قدمون دا قدم دی دا مونږ چې ورته د ګیټۍ نخکته چې کوم ځای ته مونږ دا سپلای پخپو کوو چپله ورته اچو دغې ته قدم وایي نو مونږ ورته قدم وایو هذه قدمون دا قدم دی هذه قدمون دا قدم دی هذه قدمه دا د هغه قدم دی هذه قدمه دا د هغه قدم دی هذه ساق د پنډۍ ته وایي پنډۍ د دې ګوډۍ نښکته تر د دې ګیټۍ پورې چې راکمه حصه ده دې ته پنډۍ وایي پنډۍ مونږ ورته پښتو کې پنډۍ وایو او په عربۍ کې ورته ساق وایي ساق هذه ساق دا پنډۍ ده هذه ساق دا پنډۍ ده هذه ساقه دا د هغه پنډۍ ده هذه ساقه دا د هغه پنډۍ ده هذه هذه رکبه د کونډۍ ته وایي مونږ ورته کونډۍ وایو دا ځای کې کم دی دې ته کونډۍ هم وایي او ګوډه هم ورته وایي ګوډه ٹھیک شو جی نو دا چې دا خپل پیدا سي ماتیږي را ماتیږي نو دا ځای چې دی دا هذه رکبتون دا کونډۍ ده یا ګوډه ده څوک ورته ګوډه وایي څوک ورته کونډۍ وایي ٹھیک شو جی نو هذه رکبتون دا کونډۍ ده یا هذه رکبتون دا ګوډه ده نو هذه رکبته دا د هغه کونډۍ ده یا دا د هغه ګوډه ده هذه رکبته دا د هغه کونډۍ ده یا د هغه ګوډه نو هذه رکبته دا د هغه سړي نو دا ها ضمیر دا د مذکر د پر راځي دا هو چې کوم پکې اخره کې راځي عینه اذنه یده نو اوس دې سره تاسو د ها ضمیر استعمال کړئ دا ها مفتوح ضمیر استعمال کړئ هذه عینها دا د هغې سترګه ده هذه اذنها د اذنه په ځای اذنها استعمال کړه اذنه د مذکر لپاره استعمالېږي اذنها د مؤنث لپاره استعمالېږي هذه اذنها دا د هغې سترګه ده غوږ دی هذه یدها دا د هغې لاس دی هذه اصبعها دا د هغې ګوته ده هذه کتفها دا د هغې اوږه ده هذه رجلها دا د هغې خپه ده هذه فخذها دا د هغې پتون دی هذه قدمها دا د هغې قدم دی هذه ساقها دا د هغې پنډۍ ده هذه رکبتها دا د هغې کونډۍ ده نو دا زمونږ سره د ها مضموم ضمیر یعنی دې سره اول بغیر ضمیر والا دي او بیا ورسره پښتو ترجمه ده بیا دې الفاظو سره ها ضمیر استعمال یعنی دې الفاظو سره د ها ضمیر استعمال هم ورسره ولګو دا ها مضموم یعنی د مذکر والا ها نو دا دې ته بعض خلک هو ضمیر وایي هو ضمیر خو دا هو ضمیر نه دی دې ته به هم ها وایي ځکه چې دا مفرداتو کې راځي نو مفرداتو ته به هو او بو او 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 سو داسې معنی وي ٹھیک شو جی نو هغه دا اوس دې ته ها ضمیر وایي او ها ضمیر د مذکر او دا ها ضمیر د مؤنث ده دا ګول ها ضمیر د مذکر ده او دا ګول ها او چې الف ورسره دی او مفتوح دی دا د مؤنث ضمیر دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام